کنار دل و دست و دریا ابوالفضل تو را دیدم بارها یا ابوالفضل کنار دل و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو کتونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گرانو کتونکو تاسو ته پاتې دی چې مو پسمانه ولایت پیج نه تاسو خدمات کې مختلف قسم ته کې پروګرامات وړاندې کیږي، هم تربیتی، هم اخلاقی او هم د احکام شرعیه ولا. او نن پروګرام د مو اختصاص لري احکام شرعیه سره هغه مسائل چې مونږه مختلف قسم ته کې مختلف ځایونه مختلف خلک پښتني کوي د احکام ولا هغه نمبر باندې چې د مو پسمانه ولایت پیج باندې چلیږي چې واتس اپ باندې متا کوم د مو ګران کتون کې دي هغه مونږه پښتني کوي او هغه روزمره مسائل چې مو سره روبرو یو چې هغه مختلف خلک مونږه هغه پورې کې پښتني کړی دي او نن دغه پروګرام مو مغه سره اختصاص کړی دی مغه پښتنو سره او دی باندې روشنی چول د فارمو دعوت کړی دی حجت الاسلام والمسلمین سید معين حسینی چې رسوم هغه نه دغه مسایلو پښتني کوو. مولانا سے متوتا خوش آمدید یو ډیره مننه، خوشاله اوسئ. لکه مو عرض وکړلو چې رمونه د ګران کتون کې د شرعیه مسایلو پښتني کوي. ایوا پښتنه څه کېږي هغه دغه د کچېرې څوک غسل جمعه وکي آیا غسل جمعه سره د دې نمونځ کېږي او کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. غسل جمعه څه رهبر معظم انقلاب کومه فتوا دی غي چې کله انسان د جمعه غسل وکي د جمعه غسل نو ورسته هغه د لپاره په کار دی چې وضو وکي. صحیح. یعنی خود غسل سره دغه المونځ نه کیږي. صحیح. بیا غي سیستانی بزرګواري چې نه اندغه غسل سره دی چې کیږي المونځ هم کیږي، څه مسله نشته ده. صحیح. یعنی بس خلاصہ به مدغه بیان کو چې د مو وطن ولکم اکثریت مقلدین دي یا د غای سیستانی بزرګوار دي یا مقام زمیر رهبری دي. بس مقام زمیر رهبری ای چې ایدی غسل دغه کافی نه دی، نماز لپاره پکار دی وضو هم وکي، فرق نه کوي یعنی کا غسل مخ کی کړي یا کورسته کړي. او ولیکن غای سیستانی بزرګوار ای کچېره دی غسل جمعه وکو غسل جمعه سره د دی نمونځ کېږي وضو کنه وکو هم فرق نه کوي. ډېر ښه تاسو د خارغه طریقې سره بیان کړله. او بله مسئله چې مونږ زیاته هم د دې پښتنه شوي دی بار بار مبتلا به او روزمره مسایلو نه دی هغه دغه ځنه کسان داسې دي چې هغوی د غسل جنابات وکي، غسل جنابات نه وروسته هغوی نه څه رطوبات خارج شي آیا هغه رطوبات خارج شو د دې غسل دغه ټیک دی یا ټیک نه دی؟ نو رسه په کار دغه کس دوباره غسل وکي. کسه کله یو انسان غسل کوي کنه صحیح غسل نه مخکې د غسل کولو لپاره استبرا قرار شوی دی. صحیح. استبرا یعنی دا انسان لوړ شي کله غسل کوي غسل نه مخکې لوړ شي تشمتیازي وکي. صحیح. هغه تشمتیازي یی استبرا دی. اوس کدی تشمتیازي وکړل هغه نه بعد غسل وکړلو بیا رطوبات خارج شولو هغه رطوبات منی حکم نه لري یا غسل صحیح دی. صحیح. کچېری بیا متیازي نه دی کړی یعنی هغه استبرا نه دی کړی دی غسل وکړلو هغه نه بعد رطوبات خارج شولو دی وخت کې دغه کوم رطوبات د منی حکم لري یعنی په کور د دوباره غسل وکړي. ډیر ښه. یعنی بس هغه کاڅ هغه غسل کړي دی خو نو ورسره رطوبات خارج شو یو ته شمتیازي کړي دي یو نه دی کړي. کته شمتیازي کړي وي ا دین ورسره بیا حکومت د منی حکم نه لري غسل ټیک دی. خو کته شمتیازي نه دی کړي رطوبات خارج شو حکم منی لري یعنی په کور د دوباره غسل وکړي. ډیر ښه مولانا صاحب دغه ډیر خیر او تر کې سره تاسو بیان کړه. او زه تاسو نه بلې مسئله پښتنه کوم چې دي همونه پښتنه شوي دي او مخبل ځنه خلک د لیدلې دي. ډیر خلک مو لیدلې دي د رمضان مبارک میاشتې کې هغوی مکمل سار ډبوي، خصوصا د مو وطن کې کوم نهرونه دي کوم تویونه دي یا مو پرشنار وطن کې کومه د شکمال چې نه مشهوره ده مخبل لیدلې دي. روژې حالات کې دی وي هغوی څه کومه ده هغه ځکه لمبيږي او مکمل لمبوي خلی او سار ډبوي. اول پښتنه داغه دي چې آیا روژې حالات کې ته مکمل سار وبو کې ډبوای شي یا نه؟ و دې سره سره دویمه پښتنه ده روژې حالات کې آیا انسان غسل ارتماسی کولی شي یا نه؟ او لکه څنګه تاسو ته پاته د مولانا سه غسلونه دوه قسم په دي ترتیبي او ارتماسی دی باندې هم توضیح وکړو د ما کوم پښتنه وکړي دی او هم تاسو لږ وضاحت ورکړئ.
روژه حالت که کومه فتوای مقام معظم رهبری ده هغه یی اندیسون سره مجتهدین ایس روژه حالت که تو غسل ارتماسی نشي کوله ستو ټول بدن یا ټول سر او بو کې ډوب کې غسل وکي اما هغه سیستانی بزرګوار دا غي څه نه اول خو پکور دي څه نه وکي کچېره وشولو خو غسل ارتماسی د وخت له سر د ټول ډوب شولو بو کې روژه د صحیح ده باطل نه کیږي چونکه مسره غسلات وا قسم دي یا ترتیبی دي یا ارتماسی دي خود ترتیبی لکه انسان اول سر د پرینځي بیا خي طرف ته بیا کیم طرف ته او بځنه کومي خارجي کی یعنی متصحح حمام کې کوم دا ترتیبی ده صحیح یو اړ اند شي کمال مخه چینه کې یو هر یو ډان کې څنګه کې انسان خپل ټول سر ډوب کول شي بدن ډوب کول شي لکه یو شي کمال چې نه ده د کی روژه حالت کې مو غسل نشو کولای صحیح چونکه اما غیستنی بزرګوار یې څنګه چیرې ود کړلو په کار نه وکي ود کړلو خروجه یعنی بس هغه کسان چې هغه سیستانی مقلدان دي هغه غسل ارتماسی کولی شي اگر چې بهتره ده چې ترتیبی غسل وکړي خو لکه هغه کسان چې مقام ضمیر رهبری مقلدان دي یا د نور مجتهدین او مقلدان دي هغه یې چې تو غسل ارتماسی روژه حالت کې نشي کولی خو کواد کو هم د روژه باطل ده او هم حکومت ظاهرا لکه کفاره هم لري کفاره قضا ده صحیح ډیر هم مولانا سي دا مسله هم مبتلا به وای ان شاء الله د مو کوم ګرونو کتون کې دي بو نه پیدا او چته کړی وي او زه تاسو نه راڅو بل وختونه کوم او متصوتان کې خصوصا نه چې متصوتان سره هم اختصاص نه لري ډیر خلک د سيدي یا خويان د میان دي چې هغه د شانته میک اپ وکي یا څومره د انو کو باندې کوم رنگ ولګي آیا کچېری وکاس د شانته هغه د مخ غوړ د میک اپ ور باندې یا نو کو رنگ دی یا رنگ ساز د څومره د معنی د چپستی کې ته ونه پرګدي ای دوی غسل او د دوی وضو څه حکم لري او د دوی د حالت کې غسل او وضو ټیک ته کنه دا هم کو تاسو بیان کوم نه وي مو کله غسل کوي یا وضو کوي کنه د غسل کولو لپاره وضو کولو لپاره اولین شرط ده چې هر یو معنی څنګه وي بدن باندې هغه په کار د برطرف کو صحیح خو هغه نو کو رنگ وي سیمو خیادی میاندې لګي یو کاست څنګه کار د ګوډو کار دی یا رنگ ساز دی کنه چې هغه غیړوالي لري بدن پسې خخيږي مثلا لاسو سي خخشي هغه د پر ضروري دغه د وضو کوي یا غسل کوي هغه د پر پکړه هغه معنی برطرف کی صحیح چونکی هغه او به سبب یعنی او به نه رسیږي هغه شای مانع ده صحیح کله او بنور ستل نه د وضو صحیح دی نه د غسل صحیح دی لذا اوله خبر طرف کی لذا مو ډیر د سکسو کنه حالت کسو حتی صرف خد سره مختص نه دی ډیر د سکسون دي سړیو کې دي یا ځوانانو کې دي هغه ځنه کریم ولګي هغه کریم غیړواله لري صحیح کله هغه وضو کوي کنه وضو د لپاره غسل د لپاره شرط دی هغه غیړواله ته برطرف کی هغه ختم شي یعنی غواړي ته صابون سره پرینځي یا بل شي سبب بل هر شي هغه معنی وي هغه برطرف کوي وګور دغه ته استعمال لري کی هغه نه باته یا غسل وکي یا وضو وکي یعنی وس لکه ایوا متاسفانه دا بویو چې لکه ایمو معاشره کې نه بلکې هر د خصوصا ایمو تشیع سره مو د پر ضرورت سي دی رعایت وکړو چې مثلا ایمو خويان د کله ودیږي کوم میک اپ کوي دغه میک اپ هغه چهره باندې بقاعده معنی دي نو وضو کولای شي نو سره غسل کولای شي چونکی هغه دومره تیز دوره شونه په لګی چې هغه دوره تیز والی سره غوړ والی لري چې هغه بدن ته چي هغه سکین ته او په نه رسیږي یا نو ګران په لګي یا هر یو هغه شی په لګي چې او به ته نه رسیږي او متاسفانه یعنی هغه خپل حسن سدوی ته جوړیږي خامو دي دغه معلوم نه ده چې د یو وخت علمون د قضا کوم ایدي سزا متچه ده صحیح ډیر دي سزا طرف ته متوجه نه ده المنځ ته سپک نظیر کوي علمون نه کوي هغه ظاهري بدن ته توجه ور کوي صحیح ډیر هم ان دي هر حالت کې کچري دغه شای برطرف شي په کړه د معنی برطرف شي خو میک اپ د خونو کولای دغه نه بعد غسل وکي وضو کې هغه صحیح دي کني وضو یعنی بس اول د تاسو کوم ډیر خرو مسالې طرف ته اشاره وکړه چې متاسو وطن کې کومه ودونه کېږي د کومه نومي وي دغه کوم میک اپ کېږي اول خدا دې چې ډیر زیاته مغه د خرچه د کېږي ډیر لوی خرچه د کېږي مخبل شهیدو دغه شنو ملیدلې دي چې یاره په زورونو د هغه باندې خرچه وشي او بیا ډیر افسوس سره دویمه خبره ده چې هغه نو مکسو درو ورځې پورې د هغه مزنه کوي یعنی بس دغه ډیر سخت ګناه ده کوي هم دی وضو نه کېږي هم غسل نه کېږي در حالی کې چیزی کې بزدا شای وچړو چې کله یو انسان وده وکي کنه خو هغه ودګنه دی خو هغه نومي دی صحیح دوی و نوې زندگی شروع کیږي صحیح
کله نوی زندگی شروع کیږي به جای داس د نوی زندگی د خدای ذکر سره د خدای عبادت سره شروع کی د خدای لیاری کې د خدای هغه کې سجدو سره شروع کی د چې کې د شیطان یاري ذکر ولګي ډیر نه کله دې بیا کوم اولاد پیدا کیږي کله اولاد کې مشکل رسی نه بیا دوی مشکل اولاد مشکل نه مشکل د دې نه دغه نه وي څه دوی اول ریزنه څه کوم اول ریزنه غری آیات ونه کی هغه دنیا په سلوټ شي اما د خدای احکام دي د غیر عهد ونه کی ډیر هم دا مشکلات به جوړ شي ډیر هم مولانا سو ډیره مهمه مسله سمو وطنو کې مبتلا به د تاسو چړله او رسوز تاسو نه وا اخري و بل پختنه وا کوم څه دا هم نشوي دی او مختلف قسم کې خلق دی کوي هغه کاس هغه جنوب شولې نه غوډه غسل جنبات واجب شولو هغه کوم لباس واچولو کچېره دغه بدن خولې دی هغه بدن خولې څومره د لباس سره ټچ ولې آیا سوال ما دغه دی هغه خولو سره د دغه کاس نمونځ کیږي او کنه کیږي هغه خولې پاکي دي او کنه جسد دي حواله سره هم تاسو روشنی واچو کسه دی دوا صورت دي صحیح یوري انسان حلال سره جنوب شوی دی صحیح یوري حرام سره جنوب شوی دی صحیح دی حلال سره د انسان احتلام شولو صحیح یا کور له نزدیکی وکړه چونګه حرارت خدای اندو لیاره کړی دی نه دې صورت کې کچيري دی بدن اور پاک دی مثلا نجاست بدن نشته دی صحیح خو لباس واچولو روان دی خیلیش ولو دغه خیلو سره دینه بعد کوم غسل وکړلو کنه هغه غسل سره هغه لباس سره د المقدس کولای شي صحیح ویلی حلال سره دو جنوب شو اما کچيري انده کس بیا حرام سره جنوب شولو صحیح د حرام مختلف لیاري دي ځنه شنو مو ذکر نشو کولای ځنه شنو سره چې انسان حرام شي سره جنوب شي هغه نه شي چې حرام سره انسان جنوب کیږي استمناء ده نعوذ بالله توبه نعوذ بالله یعنی یو دومره بعد هم ډاکټر لیول سره هم د مور روایت لیول سره دومره بعد فعل دومره بعد شي چې د انسان وجود کوم دوش zarar لري کنه د سبب شي zarar نه لري حتی معصوم متبلغ استر روایت ھوتے رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم څخه هغه روایت به وقصد په باره کې هغه کاس کچیر استمناء وکړه استمناء صرف دنه د الله سره وی هر یو هغه شاید هغه سبب جوړ شي دینه منی خارج شي صحیح هر یو شی سبب جوړ شي څکله دغه منی دینه خارج شوالو کاس دی په باره کې رسول خدا یې هغه کاس هغه استمناء وکي ځونه هر حالت سره منی وبسي هغه په باره کې زخ خپل رحمتونو دروازه هغه باندې بندوم خپل رحمتونو دروازه هغه رحمت للعالمین پیغمبر سره رحمت للعالمین پیغمبر دغه چې دی باندې رحمت دروازه باندې دی باندې یعنی څومره لوی خبره ده صحیح دویم شی چې خدای هغه کس پاک نه کوي صحیح پاک نه کیږي یعنی نه پاک به پتی کیږي دریم شی چې هغه د پر بیا ورځ قیامت کې ډیر دردناک عذاب قرار کړی دی صحیح ډیر څه هغه سبب یعنی هغه عذاب بیا صرف دغه کس پر چې استمناء وکي صحیح اندي شول سره ډاکټر لیول سره دا شی بدن د پر ډیر مضر دی ایمو ځنه کسان ځنه ورونو هغه لري به هر مملکت نه یو کا سوال وکړلو سو البته متځنه مشکلات جوړیږي نه هیڅ کله ته ته پاره هیڅ کچري زنو کوم زنو په ځای استمناء وکم نه ته پر شریعت به اجازه نه درکې یعنی نه هم زنا حرام دي لکه څنګه زنا حرام نه دي شنه استمناء حرام دي انسان ځان باندې کنټرول ولګي هغه کی در حالی کې د خپل شهوات د خپل نفس د هغه تعبی کولې د پر اهل بیت ځنه لري خیلی دي ترجا وسته صحیح ته هغه شونه چې هغه سبب جوړیږي چې ته دغه شی د پر مجبور کې چې ګناه وشي هغه ته پرهیز وکړه هغه په ځای ته قران تلاوت وکړه هغه په ځای د اهل بیت مناجات تر ته مراجعه وکړه ته وخت څه نفس دي ته څنګه تربیت کې خدای طرف ته رواني هغه نفس به خدای هغه یعنی تو خپل ته بدن د پر څومره سکون سبب جوړیږي دا شی ډیر ښه ډیر خو یعنی بس خلاصه بوندا بیان کې کچېره دغه کاس په حلال باندې جنوب شوالو خو دې خپل سره فار نه کې نماز کولای شي خو که په حرام باندې جنوب شوالو دغه لباس سره دې نماز نه کیږي نجس ته پکور دی لباس بدل کی ډیر هم مولانا سے مو تاسو نه ډیر شکریا ادا کوو خدای تاسو ته اجر عظیم دیر کا ډیر مننه ګرانو کتونکو د مو وخت پای ته رسیږي اختتام باندې راغللو ان شاء الله مو امیدوارو چې تاسو مو د پروګراماتونه خرو پیدا او چته کړی وي او تاسو ته هر کله شرعي مسایل مخې ته رسي د مو کوم واتس اپ نمبر چلیږي د مو پیج باندې تاسو هغه باندې مو ته ریټینګ کې یا وایس میسج کې تاسو سوالونه کولای شو یا به مغزینه جواب ته مليږي یا ان شاء الله د مو پیج نه تاسو ته جواب ملويږي نور تاسو ډیر مننه کوم زه تاسو له خدای باندې سپارم د خدای په امان